قبلي تخفي کول دې کې چې کوم دې ګناه نشته دي. قبلي تخفي کول جایز دی او کنه محترمو. کوم یو عمل چې ته کې یا زه کومه نو زه او یا ته چې کوم دې کوم عمل کې نو دا به ول تلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې. زه چېرته کوم عمل ویم نو دا به چې کوم دې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی وي، یا که ته یو عمل کې نو دا به تا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل د عالم نه به دې اورېدلی یا به تا ګټلی زه کې. اوس که یو ملګري قبلې تخفي کړي نو آیا دا جایز دي که نه؟ یو دی ادب صحیح دی جي، یو دی سنت. سنت ځان له خبره ده او د ادب ځان له ده. ادب خو دغه دی چې سړی قبلې تخفي ونه کړي. ادب معامله سره چې سړی قبلې تخفي وانه کړي. خو یو سړي خپې خوږېږي او اتفاقا چې کوم دی خپې واړولې قبلې ته ولې نشته دی؟ که یو سړی وایي ګناه ده، حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وښیي، یا دی دا و چې قرآن کې راغلی الله و چې قبلې تخفي کوي. نه قرآن کې دا خبره شته نه حدیثو کې شته. خو ما څه ویلی چې ادب نه خلاف دي. نور حدیثو کې دا نشته دی او نه پیغمبر ویلي چې تاسو به قبلې تخفي کوئ. ما پیغمبر دې باره کې څه نه دی ویلي. چې پیغمبر نه دی ویلي نو زه پکې څه یم او ته پکې څه چې ته وایې هلکه دا خو داسې وشو دا نه پوهېږي. نه، موږ چې عمل کوو ما پیلې وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل سره به تلو. ادب خبره دغه ده چې قبلې ته خپې کولو دا ټیک دی. خو که چا اتفاقا واړولې قبلې ته خپې کړلې په دې کې چې کوم څه ګناه نشته دی، خو ځان ساتل پکار دي. الله رب العزت دې به عمل توفیق را نصیب کړي.